بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب سيدنا. وقال عمرو ايضا، دا هم دغه عمرو ابن معدي کرب ده او ده په دې شعرونو کې خپل بهادری او خپل حیله او تدبیر او کم چرر د جنگ چال ده دا غ ذکر کوي. دا په بحر رمل باندې ده او په بحر رمل کې تفعیلی وی فاعلات فاعلات فاعل او فاعلات فاعلات فاعل خدل به خبن شوه ده دویم ساکن په حذف شوه ده نو فاعلات فاعلات فاعل دسه به ښه فاعلات فاعلات خادم دا څه جوړ کې تفعیله ولقد اج دا څه شو فاعلات بیا معورج لي يبها فاعل مخه حذر الموت واني لفرور فاعلان باخر کې څه شو فاعلان لفرور فاعلان بیا ولقد طفها كا رهة حين للنفس من الموت هرير كل ماذا لك مني خلق وبكل أنا في الروع جدير وابن صبح سيرا يعيدني ما له قافیه پکې وای قافیه پکې سره فرورو یا فرورو او یا فرور نو روي پکې یا مطلق ده یا سره مقید ده نو چې روي پکې مطلق فرورو نو بیا پکې دا را پکې مجرا ده او دوران ورستو پکې واو دا پکې وسن خاجي او دوران مخ کې دا واو اره دفته واښو به معنی نو دا وایته ته فاعلات 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 تاسو چې دا کم ذهن کې کنه دا نظم عامل ولینو په فارسی کې په اردو کې د دې اته تفعیلی او په عربی کې شپږ تفعیلی فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل ولقد اجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير كل ما ذلك مني خلق لكل أنا في الروع جدير وابن سبع سادرا يوعدني ما له في الناس ما عشت مجير ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور ولقد أجمع جميع يجمع معنا جمع کول رجلي رجل مفرد ده رجلين جمع ده تثنیه ده حذر الموت حذر يحذر سمع يسمع معنا يريدل موت اموات جمع لفرور فر يفر بمعنى زغلیدل نو فرور د مبالغه څخه ده ولقد اجمع رجلي بها وبدای سره ما د خپل دوان خپې مضبوطی کړي وي راجم کړي مضبوطی کړي وي حذر الموت دې یری د مرګ نه و اني لفرور وبشک ز تخدیدون کې امه د جنگ نه مطلب دا کوي جنگ نه تخدیدل مانو خپل خپې مضبوطی کړي او غوړ خپې راجم کړي ولقد اجمع رجلي وبدای سره ما دوان خپې راجم کړي وي خپل مضبوطی کړي مې بها په اسمان دي حذر الموت دې یری د مرګ نه و اني لفرور او بشک زه تخدیدون کوما ولقد اعطفها كارهه حين للنفس من الموت هرير ولقد اعطف عطف يعطف بمعنى اړول كارهه کریه یکره بمعنى دا بدیش ګڼل ناپسندیده ناخوخه کول حين للنفس من الموت موت حرير دغه ته ویلې ضربه ضربونه نه خوف یره ولقد اعطفها حرير دسره
ولقد اعطفها حرير پدای سره ما اړولی و د خپل اوخه د خپل اسونه په زبردستی سره ما خپل اس چې نه د اړولو په زبردستی سره کله حين للنفس من الموت كارهه کله چې زما نفس دې د مرګ ناخوخه غنو کله چې زما نفس مرګ ناخوخه غنو مطلب دا کنه چې زما دا اس مرګ چې کله ما ته بدی شو زنه مرګ نه یریدم او مرګ می ناخوخه نو په زبردستی سره می د خپل اس په جنده می بل طرف ته واړوله پوه شوي ولقد اعطفها په دې سره ما اړولي و د خپل اس حریر په زبردستی سره کله کارهتن عین للنفس بالموت کله چې کله زما نفس مرګ لرا ناخوخه کوم کېو نا پسندیده ول كل ما ذلك مني خلق وبكل انا في الروع جدير كل ما ذلك مني خلق اخلاق جمدا بمعنى عادت توي وبكل انا في الروع روع يريت ولګي جزاء فضا جدير سمع اسمه بمعنى لائق سزاوار كل ما ذلك مني خلق ودا ټول زما چې دا عادتونه دي كل ما ذلك مني خلق دا ټول زما عادتونه دي کله جنگ لزما کله جنگ نه تختما وبكل انا في الروع جديد وهر طریقه زما لپاره د جنگ نه چې نه د زما لپاره لایق د مناسب ده مطلب دا کنه چې هر یو طریقه د حکومت نه زما لپاره مناسب ده كل ما ذلك مني خلق هر یو دا ټول زما عادتونه دي وبكل انا ابل ټول سره زجوما نو فر روع پر یره کې جزور دا جدیر دلای د لپاره مناسب یم ملائک وابن صبح صادرا يوعدني ما له في الناس ما عشت مجير وابن صبح د سحر زوی دا مطلب دی کنه چې لکه کله عربیانو کې دا خبره مشهوره و چې کله د سحر د مانځنه بعد سړی ولګي د خپل خزي سره کورواله وګي د سحر مانځه پر دغه په ټیم کې رانای چولګي نو په دغه ټیم کې چې کم بچی کېږي نو هغه بوزدلې نو وابن صبح معنی دغه چې دغه سحر ټیم کې چې کم بچی راول چې دا بوزدله صادرا صدره یصدر بمعنى غافل او عاد يوعد اعاده معنی يرول دمکی ورکول ما عشت عاش يعيش معنی زندگی تیرول مجير اجار يجير اجاره پناهي ورکول وابن الصبح نو د سحر مالی چې کم زوی پیدا شوی دی هغه صادرا د غفلت په حالت کې يوعدني مال دمکیان راکوي ماله نشتر عاده پر فی الناس په خلکو کې ما عشتو سو پورې چې ژوندې مجیر پناهي مطلب دا کنه چې د مال دمکیان ممکن راکای او سو پورې چې ژوندې مونږه برانه بچا کې پټ نشي لکه مطلب د چانه بده خپل لغه بونه کی پناهي باسي نه کی وابن صبح او سحر مال چې کوم مالک پیدا شوی نه دا بوزدلا صادرا په غفلت سره یوعدني ما ته دمکیان راکوي ماله فی الناس نبی دا د پر په خلکو کې ما عشت سو پورې چې ژوندې مسمنه مجیر اغا پناهي ورکوم کې وقال قيس بن الخطيم دا چې دنه د هم د یو کسر د یو قبيله سره چې نن دا جنگ کړو په د بس د نور خلک چې نن دا بوتریو چې د بنو عامر ابن ربيعه د پلار چې نن دا وجلو او بیا داغه نکه چې نن دای وجلو و د چې کله د نکاو د پلاری وجونو هغه د لپاره ټیم کورکوټو هغه ټیم کې لور کوټو مور لکه د تسنوي چې یا ستابل نکاح چا وجل لري مور وی چې لکه د باندې لري دشمنی دا او لري دا داغ پونه لګي نو اس یو دوه قبرونه چې د روح کړو فزي تور باندې بای باندې ګټه کې خودلې ویلایو د پلار قبر دی د مور قبر دی دا نکاح قبر دی او هغه لکه په خپل مرګ باندې مړ شوی دي نو دې چې کله لګلالو شو جو ددن په کوسه کې د مالی کې د کس تر جنگو نا ورته ته زما سره جنگونه کې پلان نکاح بدلول نه اخلي پلان نکاح د خلکو وجل لري تر دې ماته نر کېږي نو دې لاړو بل خپل مور بځي مور ته وی مور ورته چې زما ستاني کا پلان کومل دی نو خپل مور بستور راوته چې د وځ نه ماته وای غره خبر پاکه خبره ماته وګړه ما د خلک بیا اور کې بده باندې نو ورته وی چې ستا پلان نکاح لگا قبيله ولجنده وجنو نو دا ځان سره د نور ملګری کړل خداش او د نور ملګری کړل اده لاړو د خپل پلان نکاح بدلی وغوستو مندل لګي د خپل کارګزاري بیانې ادا په بحر طویل باندې ده بحر طویل کم یوي بحر طویل بزور وای کنه فعول مفاعل انو طعنتم دا څه شو نا عبد القی سطعنا
ثائر لهانا فذ لولش شعاع اضاءها فقبل واي مكيون ملكتو فقبل واي بها كفي فأنهر تفتحها يراقا ويهدى فعول مفاعيل لها نافذ لولا الشعاع أزاءها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يهون علي أن ترد جراحها وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر بس ده بس ده وطعنت ابن عبد القيس طعنات ثائر لها نافذ لولا الشعاع أزاءها طعن يطعن دا په مخه راځي خا یو پرم بیانم طعن يطعن په معنا نيزه وهل په نيزه باندې وهل ابن عبد القيس د قبيله ده کم چا سره چې د قومو طعن دغه جو مفعول مطلق ده طعن يطعن ثائر ثار يثار فثار يثار باب فتح يفتحون په معنا بدلا غستل نفذ ينفذ سوره کول لولا الشعاع خو تاسو پیژنې پړکته وي ازغاء يذيب اضاءه کار کول رانا کېدل نو طعنتم ابن عبد القيس طعنات ثائر ويمانا ابن عبد القيس دا بچی دا وهله عبد القيس دا بچی دا په نه زبان وهله طعنات ثائر دا قصاص اغستون کی دا وهله بشان دي دا قصاص اغستون کی ثائر قصاص اغستون کی بدلی اغستون کی بشان وهله لها نفذ وې د لپاره په دې کې سوره بخکارې دو لولا الشعاع ازاءها کچرتی دا وینو چې دنه دا نه وړې شي ویني دې نه روخانه کړي مطلب دا کنه چې ما دې څه په زور باندې وهاله دې کنه چې په دې کې ما سوري کړیو خو لکه هغه وینه چې دا خورشوي د دې نه پکې دا او یو طرف او بل طرف نخکاري سورې پکې نخکاري پوښښ به باندې دې په تور باندې په دې ځمانه ما دې سټټ واله لکه څنګه سره چانه بدلا اخلي چې دا وینه په دې کې خورشوي د کنه په دې کې بسوري ما غړو طعنتم عبد القيس طعنه ذائر ما وهله په زمانه ابن عبد القيس په بدلی اغستون کو د وهله په شان دي له نه ودون درې پر بسورو لولا الشعاع اضاءها کچرته دا وینه دی لمبو د زخم دی وینه نه خورشه بل نه کار شه ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها ملك يملك معنا مالك دل كف اكف جمع دري لاستوي لكي ورغويتا انهر ينهر انهار معنا كلا دا قول بيول فتق دا دغت ولكي نصران فتق كلا وهلو ملكت بها كفي مالک شو په دې باندې مالک شو یعنی قابو کې مرا وستلو په دې سره خپل ورغوي فانهرت فتقها نو ما داغه هغه سوره داغه کولاوهل می کولاو کړیو یرا قائم من دونها ما وراءها چې لیدو با ولاړ د دین دی خو اخوا کس مطلب دا کنه چې ما خپل ورغوي باندې ورغوي په دې په قابو کې راوستو چې دې په دې گزار باندې والو کنه چې داغه زخم ته اندامي کولاو کړو چې داغه نه به اخوا سو کولاړو نه دی خو به ښکارېدو دومره ملګری سوره کړو ملکت بها کفی وې د خپل نيزي په ذریعہ سره د خپل دغه په ذریعہ سره ملکتو ما قابو کړه مې بها د نيزي سره کفي خپل ورغوي فانا هرتو نو ما وسیا کړه کولاو کړه مې فتقها داغه هغه
سوره یعنی دا کم شغاف چی شغاف څه ته وایي دا 54 د زغه هغه 54 مولا دومره کولاو کړو یرا چې لیدې کېدو بقائم ولاړ من دونها د دینه دیخوا ما ورا چې دینه اخو ده پوه شوي مطلب د دې چې اخو کم کسونه به دیخوا کاریدو يهون علي أن ترد جراحها عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها هانا يهون بمعنى أساني كول ترد رد يرد بمعنى واپس کول جراحها جراح يجرح بمعنى زخمی کېدل عيون سترګې اواسی دا آسیه جمع غم خاري کول اذ حمدت حمد يحمد بلا مصیبت ته ازمایش ته وي يهون علي أن ترد جراحها ودا بما معنی آسان دي دا زماره پر آسان دي ها دا بما معنی آسان دي علی بما معنی ان ترد جراحها دا چې واپس کړي شي دا زخمیان عيون الاواسی ها عيون الاواسی داغه علاج کوونکو خزي باندې واپس کی اذ حمدت بلاءها کله چې زه دا غیر آغازمایش پوره حق ادا کوم مطلب دا کنه چې لکه دا ما دا زخمونه چې دي کنه زخمونه یو زخم ورکوم خو لکه دا دې سټیر زخم ورکوم چې دا په منځل لډیرو زخمونو باندې نو دا به ما باندې آسان دي چې لکه زه دا کس زخمی کوم چې کم زنانه چې د زخمیونو علاج کوي کنه ای به ما باندې واپس کی چې روي دا د زخم شوی دی چې لکه دا زخمونه موږ نه چټي کولای لکه پوه شو به معنی يهون علی آسان دي په ما باندې ان ترد چې واپس کړي شي جراحها آغاز د زخمیانو عيون الاواسی آغاز زنانا چې هغه د زخمیانو علاج کوونکی وي غم خواري کوونکی اذا حمدت بلاءها کله چې زدا هغه د ازمایش پوره حق ادا کوم وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها ساعد يساعد مساعدة مدد کولو وی مدد کړو زما په دې کې ابن عمرو ابن عامر چې دا سوق خداش نومو فأدى نعمة أدى يؤدي دا ادا کړی د نعمت او افاءها خپل نعمت پوره واپس کړم دي مطلب دا کنه د احسان بدله اغستل احسان بدله واپس کړ دا او د زما په دې جنگ کې مدد کړو نو خپل پوره حق ادا کړو وساعدني فيها او امداد کړو زما په دې کې ابن عمرو ابن عامر چې خداش نومو فأدى نعمة غیر نعمت خپل حق ادا کړو وافاءها خپل نعمت لوټاو کړه مطلب احسان بدله ور کړو افا يفي فادم واپس کول وكنتم را لا اسمع الدهر سبة اسب بها الا كشفت غطاءها وكنتم را لا اسمع اسمعنا اوریدل سبة سب يسب معنا کنزل کول الا كشفت كشف يكشف معنا کار کېدل غطاء مفرد اغديه پردنا وكنتم را انا وزده سړی ما لا اسمع الدهر سبة جناور مر زمانه نه کنزل چې زناورم د زمانه نه کنزل ملامت کول لعنت اسب بها چې ما دا کنزل وکړل شي په دې سره الا كشفت غطاءها مگر ذل رقم داګه نه پردا مطلب زده سړی مکنه چې د سوق بدله په سپېړه باندې ورکوما پهله ته باندې ای بدله ورکوم که سوق ما ته کنزل وکي کنه نو زه دې بیا غ ټوټل پردې ته لري کوم مطلب بیا ور سره گزاره نه کوم وکنتم رانا زده سړی ملا اسمع الدهر چې زنه اورم د زمانه نه سبتن کنزل یا ملامت لعنت اسب بها چې ما د کنزل کولې کی پای سرا زملامت الا کشفت غطاءها مگر ذل رقم په دې سره پرده خپل